زموږ سټوډیو ته ته نن راغې، زموږ سنو بلوچستان FM 96 دې نن ولیدلی او موضوع خاتم راځو. نو جی بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزيت خيرا ولا لقيت شرا ما دمت حيا. الله پاک دی تا ته جزای خیر درکړي. امين. ستا د ګرد ټیم ته دی الله پاک جزای خیر ورکړي، خاص کر د FM 96 یعنی 9 اور 96 والا چې کوم چینل دی، الله پاک دی ودی تم جزای خیر ورکړي. الله پاک دې زموږ د پاره دغه سایه او دا کوشش چې موږ یې کوو د امت د پاره، الله دې دا په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. الله پاک دې ته ګردو ته جزای خیر درکړي. ډیره مننه، یقینا دا ډیره اهم موضوع ده، خاص کر لکه د خوندو په حواله سره چې د خوندو په د حقوق په حواله سره، خاص کر زموږ پښتنه سیمه چې دا ډیره د کمزوري شکار ده. داسې د کمزوري شکار ده وطنیار لالا چې هر څومره زیات واعظ و نصیحت وکړي. اوس خو زه خپله بدقسمتي ورته ووایم که څنګه پر دا مجلس باندې ګورئ، زموږ وروستی د ګردو چې کوم پیغمبر دی هغه عالمي نبی دی، حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې دنیا له راغلی دی، پر هره موضوع باندې په هغه وخت کې حضور علیه صلات وسلام د هغه په حواله سره مجلس کړی دی او در موږه پورې دین را رسولی دی. که د پاتا موقع یعنی د جنازې موقع، نو نبی علیه صلات وسلام پر دا موقع باندې دا مجلس نه دی کړی چې تی ودونه وکړي، دا سړی دا دی وفات سو نو پکار دی چې د کور والا دی بل واده وکړي، یا که کور والا وفات سوی ده نو پکار دی چې خاوند زر تر زره د بل واده اهتمام وکړي. نه، داسې مجلس د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. او داغه ترا د واده پر موقع باندې چې د نکاح موسم وي، یعنی په ماجد کې نکاح پړاویږي، د صحابه نکاح وي، د الله رسول کلم داسې نه دی ویلي چې ګورې دا ته د مرګ تیاری وکړي، مرګ را پسې دی او توی په ودو باندې پسې یاست. نه، داسې نه دی کړي. یعنی د موقع محل مطابق د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر دې باندې مجلس کړی دی. زما چې څومره زیات پروګرامو کې شرکت وي، لکه د واده پروګرام سو، په دې حواله سره بالکل په دې کې د خوندو د حقوق په حواله سره موقع ده چې موږ خبره وکړو پر دې باندې. یعنی ګورې که زه خور ودومه چې دلته ما حق ورکوي، یعنی ما ولورسه زیاتې پیسې خرڅې کې، آیا زه خلاص سوم که نه سوم خلاص؟ چې ما ته پلار کم میراث را پرېښی دی، په دې کې د خور حق ادا سو که نه سو؟ پکار دی چې علما پر دې باندې په داسې موقع کې د خور د حق په حواله سره خبره کوی سي، ولی موقع ده دغه. او پاته سو دویم ځای لکه جنازه چې ده، په جنازه باندې چې کوم علما ولاړ دي بیان کوي، هغو له پکار چش دی میراث تقسیمیږي. ګورئ چې یو انسان وفات سو، د هغه بعد د درګردو اول عمل چې دی د میراث دی، ته به میراث تقسیموي. د میراث به خپل شرایط دی، خپل درجې دی، مور ته به څونه ورکوي، زوی ته به څونه ورکوي، ولور ته به څونه ورکوي. دا ډېره بهترینه موقع ده. علماو له پکار دی چې په داسې موقع کې د خور د حق په حواله سره مجلس وکړي. نو وطنیار لالا تا پر ډیره ښه موضوع باندې موږ ما ته دعوت راکړي او الله دې د ما څخه قبول کړي. زه پر ډېر ښه موضوع باندې تا راغوښتی یم، نو انشاءالله که ستا خوښي مختصره. بالکل په دې باندې بالکل موږ سره پوره غنټه ده. مفتي صاحب په دې باندې کل کې ماشاءالله ته نورم په پروګرامونو کې په دې موضوع باندې همیشه ته خبرې کوي، نو چونکې هلته وخت هم ډېر کم وي، خو نن له موږ سره پوره غنټه ده. دې باندې زه غواړم چې انشاءالله تعالی موږ ټولو ته به الله پاک جزای خیر را په نصیب کوي چې د یو انسان زړه ته دا خبره ولوي ویږي کنه سی هغه د خور د لور د کور والا حق سی کم دی خوړلو کې ملوث دی او هغه پریږدي یا هغه حق سی کم دی وراثت کې هغه ورکي. نو بالکل په دې حق له د خور د لور په جایداد کې په وراثت کې حق سی کم دی. مفتی صاحب په دې حق له قرآن حکیم څه وایي، اسلام موږ ته څه وایي؟ چې وطنیار لالا یقینا د خور لکه څنګه چې په میراث کې د زوی حق دی، د پلار په جایداد کې چې زوی څومره ورسره شریک دی، که 2 زامن دي یا 3 زامن دي
دوی خوندې دي که نه د یو ورور په بدله کې دوی خوندې راځي لکه و یو ورور ته چې کومه حصه میلاویږي بعینه د هغه طرح به و دوو خوندو ته هغه حصه میلاویږي پوره پوره که یو ورور څونه وړي دغومره به دوی خوندې وړي بله خبره دا ده وطنیالاله لکه موږ چې د بل د حقوقو څخه بیریږو یعنی دا غواړو چې د هغه حق نه وخورو حضور علیه الصلاة والسلام قرآن موږ منع کړي یو شهادت ډېره غټه مرتبه ده وطنیالاله الله پاک چې وکم انسان ته شهادت ورکي چې څومره ګناوې ځینې سوي د الله یې څومره نافرمانۍ کړي الله پاک د اولې کترې سره د ګردې ګناوې معاف کړي ماشاءالله لیکن الا الدین غفر له ما تقدم من ذنبه الا الدین د شهید د پاره ګردې ګناوې معاف دي لیکن د بل حق نه دی معاف چې د بل حق خوړلی ګورې دا ډېره غټه سودا ده د شهادت چې ته د سر تن من د هغه سودا کوې نو د دې بالا غیرت نسته اوس دومره غټه سودا ته کوې الله پاک ګردې ګناوې در معافوي لیکن د بل حق نه در معافوي دغه د خور حق هم بعینه دا ترا دی زموږ په معاشره کې چې څومره انسانان د خوندو پر حقوقو باندې ډاکهزن دي هغو ته خو زه دا یوه خبره کومه اکثره زه په پروګرام کې هم دا وایم چې وړوند لګیایي ځان ته لار په ډانګې ګوري په دې ډانګې ځان ته لارې ګړنګ ګوري ته خو روغې خو په روغه لاره نه ځې په محشر کې به دې ټول خلک بانګې ګوري اشه اوس ګوره وړوند چې دی یو لکړه ورسره دی په دې لکړه باندې ځان د پاره کډۍ ګوري یو ډبره ګوري چې لاره پر سیده کې یعنې ځان ته لاره معلوموي ما او تا خو روغ یو خو پر روغه لاره نه ځو او په محشر کې به دې ګرده دنیا درته ګوري 18,000 قوم دا به وتا ته ګوري او حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته د مرګه څه مخکې د ګردو حقوق ادا کوي حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي ګوري د حدیث الفاظ دي فلیتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درهم نن لا ادا کوي د هغه ورځې څه مخکې چې په کومه ورځ باندې نه دینار کار کوي نه دراهم کار کوي او یو بله خبره کومه وطنیار لالا رشتې خو ډېرې دي د کور والا سره هم خپله رشته ده د بچیانو سره هم رشته د مور و پلاره سره هم رشته ده تر ګردو بې غرضه رشته هغه د خور ده په معاشره کې که موږ وګورو په دا معاشره کې چې تر ګردو بې غرضه د پلار رشته د زوی سره د یو غرض نور سره لري هغه دا غواړي چې زما بچی دې کامیابه سي زما بچی دې پر مخ ولاړ سي الله دې دی سبا باچا کي پلار په دې خوشحاله دی بعینه د هغه طرح خور د حجاج ابن یوسف په زمانه کې 3 کسان گرفتاره سو هغه کې داسې ولو چې د پانسۍ حکم پر وختې بیا د هغې یو خور وه یعنی یو زنانه راله مطالبه کوي یو یې خاوند دی یو یې خپل بچی دی او یو یې ورور دی یعنی دا گرفتاره چې کوم 3 کسان دا 3 کسان دا کومه زنانه چې مطالبه کوي په دې کې یو د دې ورور دی یو یې خپل بچی دی یو یې خاوند دی حجاج ابن یوسف د دې مطالبه قبوله که خو په دا شرط چې یو کس به ما پومه نور به 2 چې دی هغه مرګ دپاره تیار کوم سړی ته غواړي چې زه در وبخښم دی چې دی لاس پر ورور کښېښوی چې زما ورور را وبخښه زما زوی او زما خاوند دواړه قتل که زه و دې ته تیاره یم حجاج ابن یوسف دا پوښتنه ځینې کوي چې په کومه وجه باندې تا د ورور انتخاب وکړي پلار خپل خاوند او خپل بچی دی پر د قربان کو دی ورته وویلې چې که زما خاوند ولاړ سي نو ما ته شریعت د بلې نکاح اجازت را کړی دی زه به بله نکاح وکړم او که مې زوی ولاړ سي د هغه نکاح څه به و ما ته الله پاک نور اولاد راکړي د الله په خزانو کې څه کمی نسته نو دا هم کیدی سي چې بل بچی ما ته رامیلاو سي لیکن که زما ورور نن ولاړ سي زه نه مور لرم نه پلار لرمه بیا به ما ته ورور د کمې لارې را پیدا کیږي نو ځکه چې دی زه د ورور انتخاب کومه خاوند اور بچی پر دې قربانومه وای دا حجاج ابن یوسف د دې دا فیصله د دې دا انصاف دومره خوښ سو چې دا نور 2 عمر آزاد کو چې دا ستا دا دومره مینه او محبت ده چې د ورور سره د خور کمره مینه ده
شیخ زکریا رحمت الله علی په خپل آپ بیتی کې لیکلی دي جی. وای چې زه کله زما پلار وفات سو نو زما د پلار باندې دی لیکي چې 6,000 روپۍ د هغه زمانې زما پر پلار باندې قرض او زما د پلار یو چند ټوکړه چې ولا هغه مځکه هم درلوده وای د کلي مشران راټول سو ولې ماته وویلې زما یوه خور وویل ول ده راته وویلې چې دا خور خو چې دا خو کمزورې ده ته داسې وکړه ښه ورسره وکړه حق لږ زیات ورکړه دا پورونه ډېره حصه پر ځان که ول ما ورته وویلې چې ګورې زما خور خو چې د سیاسره ده تر کور نسي راوتی زه به داسې وکړم مال به پر یو سیټ کم پور به پر بل سیټ کم دا زما د پلار چې کم جایداد دی دا د زما خور واخلي او زما د پلار چې کم پورونه دي دا به زه پر خپله غاړه واخم دا ترا به کو خو دا ترا فیصله وسوه دی په خپله بیتي کې لیکلي دي هر سړی نن کتی سي د شیخ زکریا رحمت الله علی فضایل اعمال د لیکلی دي فضایل صدقات د لیکلی دي د شیخ زکریا رحمت الله علی ډېر کتابونه دي دی په خپله بیتي کې لیکي چې الله پاک کال نو تیر کړی چې د دې خور د برکته سه پر ما باندې الله پاک داسې لارې خلاصې کړې چې په کال کې اندر ما ته الله پاک توفیق راکړي ما د پلار پورونه ګرده ادا کو اوس ګوره وطنیان لالا دلته د سوچ خبره دا ده یو دا دی چې څوک د ادا کولو نیت وساتي من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ګوره زموږ د پښتنو یو دا خراب عادت دی چې د چا څه د مال واخیستی بس بیا دی ځان پر اچي حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي ته خالي اراده وکړه الله یې ادا کوي ستا د خواسه الله و تا ته توفیق درکوي و شیخ زکریا رحمت الله علیه د پلار پورونه پر غاړه اخي او د ده تنخوا خبرې 12 آنې ده د مدرسې لیکن الله پاک هغه رنګه یو ترتیب ور جوړوي چې د وهم و ګمان کې نه راځي حدیث شریف کې راځي و چې کم څوک دا غواړي چې زما په مال کې دی زیاتوب راسي موږ دوی خو ګرته غواړو هر سړی دا غواړي چې زما د رزق و روزي پراخه سي زه د وچاته محتاجه نه یم زما د لاس وچاته نه نیولی دا هر سړی دا خواهش کنه او دویم دای چې زما د عمر زیات سي دا د هر سړی خواهش دی اوس نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا انسان دی صله رحمي وکړي وسیله رحمي څه ته وایي وسیله رحمي دغه چې خپلې خویندې دي یا د خپلې خالاګانې دي یا د خپلې ترورېګانې دي د هغو سره صله رحمي کوه چې کوم د خپلوان دي پر هغو باندې پوښتنه کوه د هغو سره حال احوال کوه هغه که مسکینان دي که ماړه دي چې ورځي یو څه شی د ځانه سره ور اخله دا صله رحمي ده په دې سره عمر زیاتېږي په دې سره رزق روزي زیاتېږي اوس په عمر کې برکت راځي عمر خو نو لیکل سوی دی ولی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله انسان د مور په نس کې الله پاک دا ولیکي یو ملایکه پوښتنه د الله څخه کوي چې څه ولیکم د ده دپاره اشقی ام سعید دی بدبخته ولیکم که نیکبخته ولیکم دی به څونه رزق خوري دی به څه کوي دا ګرد الله پاک ور وښی دا ملایکه یې ولیکي وکتب ذلک فی بطن امه دا ګرد شان د مور په نس کې ولیکل سو چې ولیکل سو نو مرګ هم ولیکل سو چې په پلانې ورځ به مرې الله پاک په قرآن کې فرمایلی دی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعته ولا یستقدمون چې کله د اجل رالی یو ساعت نه دوري ځي نه دوري یو سیکنډ هم نه اخلي دا مرګ دله راځي او په هغه ساعت به ته ځې نو مرګ خو ولیکل سو اوس په حدیث کې راځي چې د صله رحمۍ د وجې سره ستا الله پاک عمر در زیاتی یعنی په عمر کې برکت راځي که یو سړی په 100 کاله باندې یو کار کوي ته به په 80 کلو کې هغه رنګه کارونه وکړي یعنی د معاشرې دپاره به هغه کارونه وکړي چې معاشره نه ته به په خپله ودې تاریانې چې په کم عمر کې الله پاک څنګه کارونه د ما څه واخیستو نو هر سړی دا غواړي چې زما په عمر کې دې برکت وي زما په ژوند کې دې برکت وي د هغه دپاره زه دوی ته وایم چې دوی دې د خوندو سره ښه کوي او دویمه خبره دا ده د خوندو پر حقوقو باندې نن زموږ پښتانه سیمه اکثره پر دې باندې چې دې ډاکهزن دي جی ځان یې پاچولی وي ځان یې پاچولی دویمه خبره دا ده وطنیار لالا ما سره خپلوان داسې کسان را مثال کې طور پر ښه ژیري ښه مطلب حاجان صاحبان چې هغه به د خلکو فیصلې ورکوي د مخ سب به ده نیولی
لمونځ او اودس به کوي. زه خو دا ترا کسانو ته زه دا ورته وایم چې کم کسان د خور پر حق باندې ډاکه وهلې ده و خور ته یې حق نه دی ورکړی، د پلار په جایداد کې یو څه پیسې ورپاته سوي دي او بیا د نه دی ورکړي، هغو ته زه مه حج کوئ مه عمرې کوئ، پرېږدئ. مه حجو له ځئ مه عمرو له ځئ چې ته په حج باندې په بیت الله شریف باندې ګرځې را ګرځې لبیک اللهم لبیک. الله پاک آواز تا ته کوي چې لا لبیک ولا سعدیک، ستا لبیک ستا حاضري نه ده قبوله، نه یې نیکبخته، بدبخته چې ماله راغلی چې د خور پر حق باندې دې ډاکه وهلي. دا نه صحیح کېږي چې ته د مخ په سب کې ناستې. ما د مخ د سپه څه دا خبره وکړه چې یعنې د مخ سب به هم د دی، یو لمونځ به هم نه قضا کوي، چولې به هم لګوي، سیروزې به هم لګوي، ترتا به غټې تسپې هم د ده سرور سره یي، لیکن چې دی فیصله کوي دی به تا ته وایي چې د ورونو سره ښه وکړه، یعنې د دوی سره ښه وکړه، دا خوندې به ځینو باسو. د خدای بیرېږه څنګه نه خور ځینې باسې، په کم قانون یې ته باسې، کمې قانون کمې لا کم عدالت و تا ته اجازت درکړی دی چې خور جنو باسه. زما ډېر نږدې یو انډیوال دی، هغه ما ته وویلې ول په عدالت کې ما کیس جمع کوئ، دا رجسټریشن مې کوئ، خوندې مې ور واچول. ولا وکیل و ما ته ویلې ته خوندې څنګه ور اچوې، جنجال یې را سره کوئ. مال د خدای بنده، زما پر مال باندې ته د ما سره دغه کوې، ته د خدای نه بیرېږې. اشد دا ترادی وطنیار لالا چې ګرد و آخرت ته بالکل شاور ګرځولې ده، پر آخرت باندې موږ بیرک نیولی دی. ګسې په سمج کې د خور حق نه ورځي چې واقعي دا خور یو حق لري که نه لري. دا خواره کوي. زه یو مسله بیانوم، ډېره اهم او مهمه مسله ده. و خور ته وایي حق راوبخښه. اشه داسې یو غیرتمند ځوان نه سو پیدا چې خوره ما حق در بخښلی دی. ځه وړه یې ګرده ته وړه، ما ته الله پاک وس راکړی دی، زه نارینه یم، زه بې وګټم. ما که خدای په نصیب کې څه لیکلي وو زه بې وګټم ولاړ بسم. دا زه اوس دې تاریان یم دی چې دا غیرتمند و ځان ته وایي، داسې یو غیرتمند نه سو پیدا چې ما و خور ته حق ور وبخښي. خور خواره کوي و ده ته حق ور وبخښي، هغه خواره کوي چې ده د پلار کور دا پښتانه وایي دا د کعبې لور دی، د دې څه مخ نه ګرځي. اوس د دې څه چې مخ نه ګرځي دی ورته حق، هغه وایي ما در بخښلی دی، ولې سبا دی د کوره بندوي. زه و دا خوندو ته وایم، هغه ورځ مولي موسی زما یو ملګری دی، ما ته په دا موبایل کې یو تصویر راواستوئ، په دا موبایل کې هلته یو سړي صاحب پزه پرې کړې وه او بیا یې لیکلي وو چې دا خپل خورئیز یې پرې کړی و. مال افرین پر دا خورئیز، موږ دې مه خرابېږه، نارینه یې چې دا ما څه دې پزه پرې کړه. که نن زما بیان څونه اورئ، څومره خورایان یاست، ولاړ سئ د ماماګانو څه پزې پرې کوئ، غوږونه ځینې پرې کوئ. دی د خور پر حق باندې ډاکه وهلې ده، شرمېږي نه. دی هم ځان ته مسلمان وایي، دی هم حجونه کوي.